دا حدیث په دې الفاظو ما د محمد مصطفی نه اورېدلی دی او هغه دومره خوږه ژبه وه چې زه د هغه د ژبې نه راوتې ټکي کې بدلوالی نشم برداشت کولی د یو لفظ خیال زمون صحابو ساتلی دی په دې دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه راوتې الفاظو ته کتلی دي معنا او مفهوم مطابقت ته هم ډېر نه دي کتلی لکه مسلم کتاب الایمان کې 19 نمبر روایت دی د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه وایي دا ابن عمر سے په یو مجلس کې ناست و ده ووی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي چې بني الاسلام علی خمس د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې دی وای دې مجلس کې ابن عمر صاحب دا حدیث وی بیا فرمایل علی ان یوحد الله چې یو سړی به د الله توحید منی دا د اسلام لومبنې ستن ده د الله سره به ونه او ګټه پیر فقیر ژوندی مړی نبی ولی ځوان بوډا ښځه نر تعویز ګونډې هیڅ څیز به د الله سره نه شریک کړي دا د اسلام لومبنی بنیاد دی ویل بیا مې په مجلس کې ووی چې و اقام الصلاة دویمه بنیادي خبره دا ده چې د لمونځ پابندي وکړې درېیمه دا ده و ایتاء الزکا څلورمه دا ده چې و صیام رمضان د روجې به د رمضان نیسي پنځم مې ووی چې والحج او چې وس دې ورسي نو حج به کوې دا 5 د اسلام بنیاد دی و یو سړي دا واورېدل په مجلس کې نو صرف دومره فرق راغی چې ابن عمر صاحب وی چې رسول الله وی چې روزه 4 نمبر ده او حج 5 دی نو یو کس وی پوه شم خخا الحج و صيام رمضان 4 پکې حج شو 5 روزه شو څه خاص فرق په نظر راځي نه راځي یا حج 4 یا 5 د شمار خبره ده دا خبره چې وکړه نو ابن عمر وی چې زما غاړه به الله نیسي ځکه چې ما رسول الله لیدلی دی چې حج 5 یاد کړی دی او روزه 4 نمبر کې یاد کړی ده نو فورا عبدالله ابن عمر فرمایي لا خطا شوې ای بانډچي خطا شوې ای ځوانه داسې نه دی بیا دې حدیث ته غوږ کېده ابن عمر خپله غاړه خلاصوي بلکې صیام رمضان والحج 4 نمبر ووایه چې روزه ده 5 نمبر ووایه حج دی نو بانډچي بیا وی 4 نمبر روزه او 5 نمبر حج دی ابن عمر وی اوس دې صحیح وی او بیا ودرېدو او هغې ډلې ته وی د دې سړي بېعزتي مې نه ده مقصودو د سره مې پوله او پټې نشته خو هکذا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث په دې الفاظو ما د محمد مصطفی نه اورېدلی دی او هغه دومره خوږه ژبه وه چې زه د هغه د ژبې نه راوتې ټکي کې بدلوالی نشم برداشت کولی تا ټول غم بدل کو مسلمانه تا ټوله خادي بدل کړه تا او ما ټول شکل بدل کو تا او ما خو ټول منس بدل کو تا او ما ټوله معاشره بدل کړه قسم دی چې عبدالله ابن عمر خو د 4 او د 5 فرق قبلولو ته هم نه دی تیار